خو د قرآن نعمت دی واغست قبر تلاړي قرآن براشي تر هغې به دې نه پرېږدي تر څو چې د ملایکو سوال جواب نه ورکړی هغې پورې به در سره قرآن وي تر څو چې جنت ته نه داخل کړی نبی علیہ السلام فرمایي جنت کې به الله رب العزت جنتیانو ته وي ما تاسو له ټول نعمتونه درکړي برابر دي څه کمی خو نشته ادیب وایي الله رب العزت هر څه برابر دي دې کې بلا څه کمی ټول نعمتونه برابر دي الله به یو نعمت دی چې ما تاسو سره دنیا کې وعده کړې وه لا نه دی حاصل شوی لاړ شئ د خپلو اهل علمو نه تپوس وکئ دنیا کې د علماو نه تپوس وکئ علماو له به راشي دا خلک پیغمبر علیه السلام فرمایي دنیا کې به جنت کې به هم اهل علمو ته محتاجي د قرآن هغه عظیم نعمت او دولت دی چې دا به انسان ته په جنت کې عزت ورکوي او دا به انسان ته التم وقار ورکوي دا د قرآن نعمت او دولت به انسان هر ځای کې سرخرو په عزت ساتي قل بفضل الله وبرحمته یو د محمد صلی الله علیه وسلم اتباع ده داغه په اتباع کې چلیدلی داغه په سنت باندې ژوند تیرولی قرآن کریم والا تعلیمات سنت والا ژوند دا اخیستل دا انسان ته دنیا او آخرت دواړو کې کامیابی ورکوي صحابه کرام د قرآن کریم طالبان شو د پیغمبر علیه السلام د سنت متبع شو باغی اتباع کی ژوند تیر کو د دنیا کامیابوم دا غیخ پیر خپل کړي د دنیا عزتونه دا غیخ پو ترالل د دنیا د سفر طاقتونو د دنیا د ټولو بادشاهانو دا مالونه دا غیخ خزانو ترالل ټول اسلحې دا غیخ خزانو ترالې ټول عزتونه دا غیخ پو کې وردل د دنیا په تمام دنیا سلطنت د صحابه کرامو په 15 کال پس د پیغمبر علیه السلام د وفات نه صحابه کرامو ټول دنیا کې د اسلام جنډه بلند کړه د اسلام وقار او عزت او عظمت دنیا ته وښودو د صحابه کرامو روب دبدبه په ټوله دنیا خوره شوه ځکه چې دا د پیغمبر علیه السلام ملګري دي سنت والا ژوند دی ځنګل کې ودرېد موږ د پیغمبر علیه السلام ملګري یو موږ د محمد علیه السلام متبع یو د هغه په سنتو ژوند تېرو د هغه ملګري یو موږ ته ځنګل خالي پکار دی بیا تاریخ ثابته کړې ده چې هر څاروي خپل بچی په خولې کې نیولی زمری هم روان دی ځنګل خالی کوي اتیم روان دی ماران هم روان دي لړمانان هم روان دي د ځنګل هر مخلوق روان دی صحابو ته 3 ورځو دپاره مستقل ځنګل خالی شو په دریاب ورسم شو وی موږ د محمد علیه السلام ملګري یو دا تاریخ ثابته کړې ده چې د هغې د هغوی خپې د هغوی جامې د هغوی بدنونه خو لامده څه کې تاریخ ثابته کړې ده خبره چې د صحابه کرامو د اسونو خپې هم نه دي لمدې شوي بالکل صحیح سالم پس په دریابونو اوړېدلي ولی برحمته هغه زندگی ور سره وه کم چې محمد علیه السلام دنیا ته پیش کړې وه د محمد صلی الله علیه وسلم تعلیم دومره مضبوطیا سره چې یو صحابي د بادشاهانو شهزادګانو سره په درستخان ناست دی یو نوڼۍ ترې پرېوته هغې راواغېسته صفا یې کړه خوړلې بل ملګری ورته دا څه کې شرمول کې دا بادشاهان ناست دي دا شهزادګان ناست دي دوی به وایي چې دا دومره نادیده دي چې یو نوڼۍ ترې پرېوته هغې راواغېسته او خوري هغه وایي تا ته پته نشته دا خلک بیوقوف دي دا خو سناوران دي دا خو ډنګران دي زه د پیغمبر علیه السلام سنت د دې بیوقوفو دپاره پرېږدم دا خو زما د محبوب پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت دي چې نوڼۍ د نه پرېوته د فاکېدو قابله ده راواخله اگر صفای کا بیا یې وخوره زه دا سنت د دې بیوقوفو دپاره نشم پرېښودی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د سورلۍ نه کوشو او یو ځای کې کېناست دا اودس ماتی شکل جوړ کو بے خلکو ته یو خلکو ما ته ضرورت نه خو ما پیغمبر علیه السلام سره سفر کیم هغې سره راغلی دلته هغې قضای حاجت پوره کړو هسې هغه شکل جوړولو دپاره کوشم وبرحمته د محمد صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي د هغه ژوند دي قرآن والا زندگی دی د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې دي ژوندي دا اصل حقیقي کامیابی ده په دې ژوند الله د دنیا او د آخرت د عزتونو او د کامیابی وعده کړې ده لنستخلفنهم فی الارض الله رب العزت فرمایي که دې زندګۍ ته رالی دا هم اختیار کړه د ټولې دنیا بادشاهان به کم د ټولې دنیا واګې به تاسو له درکم او دا یې موږ ته ثابته کړه چې صحابو سره قرآن و صحابو سره د پیغمبر علیه السلام زندگی وه په ټوله دنیا د صحابه کرامو راجو په ټوله دنیا صحابه کرام بادشاهانو ټول کفر طاقت د صحابه کرامو نه یریدو د کفر طاقت بادشاهان
داغه دور د صفر طاقت بادشاہان بچی د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مخه ترالل دا سه پر پیدو شو هرمزان یو بادشاہ تاریخ لیکلی دا سه اورپید دا سه یره پراله چې خبره ته نه کېده عمر فاروق رضی الله عنه بار بار تسلی ور کوي چې تا ته امن ده ته یریګه ما تا ته بسوک نقصان نه در کوي لیکن بیا داغه په جبه نه خبره نه راځي داغه جبه نه چلیږي هغه دومره روب د عمر فاروق رضی الله عنه پروت دی داغه د نور طاقتونو د وجنه نه عمر فاروق رضی الله عنه سره قرآن والا زندگی وا د پیغمبر علیہ السلام د اتباع نه ډکه زندگی وا الله فټول دنیا صحابه کرام اوچت ساتلی